السلام علیکم. ډېر کسان وایي چې زمونږ په یوټیوب باندې ویډیو خېجو په هغې باندې 2-3 ویو راځي او بس بیا زیاتېږي نه. طارق پټان ویډیو وخېژي نو هغه په لکاو په زرونو خلک وګوري. ولې طارق پټان سره د یوټیوب سره رشته دار خو نه دی. طارق پټان چې دی هغه څه کوي، هغه داسې ویډیو جوړوي چې هغه خلک ګوري، په هغې باندې خلک کلیک کوي. خلک پرې کلیک کوي او هغه ویډیو وګوري. نو که ستاسو 10 منټه ویډیو ده، هغه کم سے کم چې دی 3 منټه خلکو وکتل، نو دې مطلب دا دی چې دا ویډیو ښه ده، یوټیوب یې مخکې بوځي. زه تاسو اوس پریکټیکلي ښیم چې یوټیوب چې دی هر چا له مقور کوي او هر څوک چې د یوټیوب غواړي چې دا کامیاب شي او د ویډیو مخکې لاړه شي. لیکن زموږ ویډیو داسې د کار نه وي، نو هغه په ځای ودرېږي. بیا د هغې د وجې نه چې دی یوټیوب څه وکړي، هغه ویډیو هم په ځای باندې سټاپ کړي. اوس زه تاسو دلته ښیم، زه خپل پبلیک ویډیو له راځم. اوس چې کومه ما نوي ویډیو خېجول دي، زه تاسو ته هغه انالیټکس ښیم. اوس ګورئ، دې خوا ګورئ ښه. زه تاسو ته بالکل پریکټیکلي ښیم. دا وګورئ، د بونیر واینز دا ویډیو ما جوړه کړې ده. بونیر واینز د کامیابۍ غټ راز. په دې 112 ویو راغلي په یو ورځ کې. زه تاسو ته دې انالیټکس ښیم چې دا څه چل شوی دی. دا به تاسو پریکټیکل ووینئ. 118 ویوز پرې راغلي دي، خو یوټیوب دا د څومره کسانو مخې وروستې ده؟ د 2500 کسانو مخې له یوټیوب دا وروستې ده. په هغې کې صرف 118 خلکو دا ویډیو کلیک کړل او کتلې ده. نو چې دا څومره دا کلیک زیاتېږي، یعنې چې څومره زیات خلک په دې باندې کلیک کوي، زما امپریشن کلیک تھرو ریټ ته وګورئ، دا 4% دی. مطلب په 100 کې 4% خلکو چې دی زما په ویډیو باندې کلیک کړلی او نورو چې دی هغه داسې ده اوړېدل دي، هغه ونه یې کتل. نو چې څومره ستاسو دا امپریشن کلیک تھرو ریټ سیوا وي، یعنې چې کم سے کم په 100 کې 10 کسان ستاسو ویډیو وګوري، نو پوه شئ چې بس ستا ویډیو وایرل کېدو واله ده. نو دا طریقې دي، دا کېږي. یوټیوب هر چا له موقع ورکوي. هر چا ویډیو چې دی هغه مخکې بوځي، خو زموږ د ویډیو د کار نه وي، نو د هغې د وجې نه هغه سټاپ شي، په ځای ودرېږي.